د کینګ بابر اعظم حواله سره یو ځل بیا احمد شهزاد ته موقع په لاس ورغله. کوم الفاظ استعمال کړي دي او د چا حواله ورکړي ده؟ د ډینجر مین نسیم شاه چې کوم انټرویو ده چې هغه فټ دی او کنه، نور یې څه ویلي دي مکمل تفصیلات تاسو سره شریک کوم. راځم ملګرو د کرکټ د میدان نه دغه چې کوم اهم ترین اپډیټ تاسو سره شریک کوم. خو څومره چې د کینګ بابر اعظم فینس دي نو هغوی زیری لازمي ولګوئ. زه ګورم چې نن د کینګ بابر اعظم سپورټ شته او کنه. خو ملګرو احمد شهزاد چې کله هم د هغه چینل اکثر په ځای باندې ودرېږي نو بیا داسې الفاظ راوړي چې هغه د کینګ بابر اعظم حواله سره یو بیا د کینګ بابر اعظم چې کمپینز دي نو هغوی ورته ډېرې زبردستې خبرې کوي. د دغه کمنټس نه د دغه بد ورځو نه دومره تنګ دی چې حواله مو اوس د بل کس ورکوي. خو کوشش کوي هغه خلک وایي که نه ما تاسو سره کیدای شي یو څو شعرونه شریک کړي چې وایي منډه د یار پیژنو ملنډه د یار پیژنو وایي موږ د ښار ساده یو خو بس څنډه د یار پیژنو. اوس به په خپل تنقید نشي کولی د خلکو د یرې نو اوس بل رامخې ته کي. د ریکی پونټینګ کوم چې د استرالیا سابقه بهترین کلاړي وو د هغه الفاظ یې راوړي دي چې یاره ریکی پونټینګ دا خبره کړې ده چې یاره کینګ بابر اعظم دی اوس خپله بستره مستره واخلي او یو څو ورځې دمه دي وکړي یا د کرکټ نه لاړ شي. نو زه دته احمد شهزاد ته دا خبره کومه چې ته دا الفاظ استعمالې پکار دی چې تا ریکی پونټینګ له دا جواب ورکړی وی چې یاره ته ودې او که ویښه. کینګ بابر اعظم د دنیا ایک نمبر بیټسمین دی په ټاپ پوزیشن چې په ټوله دنیا کې دی هغه څوک دی هغه کینګ بابر اعظم دی. او ته څه وایې چې هغه د بستره مستره واخلي او کور ته دې لاړ شي او تا ملاوا ورکړی دی چې دا زه نه یم دا ریکی پونټینګ د استرالیا وایي. نو تاسو ما ته دا ووایې پکار دی چې پاکستانی دی په دنیا کې په ایک نمبر باندې دی دا مې ته لرې کو دا هم کور ته ولېږو دا ایک پوزیشن به خو ته ختم شي نو په ایک پوزیشن به بیا څوک وي چېرته د بهر ملک کس به وي. خو اوس هم چې څوک په ټاپ پوزیشن یادوي نو د کینګ بابر اعظم نوم یادوي. خو دته پې ځان دومره بدي ښکاري چې حیران دریان به شئ. تاسو وایئ د احمد شهزاد د دې خبرو حوالې سره کمنټس لازمي وکړئ. بل طرف د ملګرو ډینجر مین نسیم شاه چې کوم الفاظ شریک کړي دي نو ابھی دم ہے کھیلنے کا ابھی دم اور جنون ہے پاکستان کا نام روشن کرنے کا. ډینجر مین نسیم شاه دا الفاظ استعمال کړي دا چې کومه انجری ده نو دا دومره غټه نه ده دا خو په مونږ اکثر راځي او زه مکمل طور باندې پټ یم او پاکستان دپاره لړا وهلو ته بالکل ریډي یم. څوک وایي ډینجر مین نسیم شاه وایي. بل طرف د ملګرو سبا چې کوم دویم ون ډے دی نو د پاکستان وقت مطابق په 8:30 بجې باندې شروع کیږي. تاسو وایئ ملګرو ځکه چې په صایم ایوب او عبدالله شفیق باندې ډېر غټ تنقید روان دی. زما خو خپله مشوره ده او همیشه زه دا الفاظ استعمالومه چې دا چې کوم اوپننګ دی دا دغه دوو ذموارو له پکار دی کینګ بابر اعظم او فخر پښتونخوا محمد رضوان. دا هغه کسان دي چې د دوی کومه ماضي ده هغه مونږ کتلې ده که د انډیا خلاف مونږ ته ویننګ راکړی دی نو چا راکړی دی بابر اعظم او رضوان راکړی دی. که په اوپننګ کې ښه جوړي ثابت شوې ده نو محمد رضوان او کینګ بابر اعظم هغه ثابت شوي دي. نو بیا ولې نه چې کینګ بابر اعظم او محمد رضوان په خپله باندې یو داسې بنیاد کیږدي. تاسو ته پته د میډل آرډر خو مسله شته نو په صایم ایوب او په عبدالله شفیق باندې ډېر غټ چې کوم تنقید دی هغه روان دی. نو تاسو کوم پلینګ 11 سلیکټ کوئ کمنټس لازمي وکړئ. دغه ملګرو د کرکټ د میدان نه یو څو اهم ترین اپډیټ چې تاسو سره شریک کړه ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمي شریک کوئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخر کې واس پاکستان زنده باد. پاکستانی کرکټ ټیم پاینده آباد تللی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله پامان.